ډېر ښه اتفاق پاتې شوی دی. تیر 2018 کې چې کوم سلیکټډ الیکشن وشو او د هغې په نتیجه کې کوم سلیکټډ ممبران صاحبان جوړ شو، نو هغوی که تاسو وګورئ اسمبلو ته خو ورسېدل، خو د عوامو هغه نمایندګي ونه کړه چې کومه حق هغوی ته ادا کول پکار و. بیا خصوصا زه به دا ووایم چې زمونږ د ارزیم وارو شیرپول بالکل توجه ورنه کړه. د دې چې کوم منصوبې مخکې نه منظورې وې هغه منصوبې مدریدي او نوې څه منصوبه یې ودرړله. وعدې د 1 کروڑ نوکرو ورکولو کړي، د 50 لکه کورونو جوړولو کړي، د مدني د ریاست بنیاد یې ښودلو کړي، خو زما خیال دی په هغې کې یو شي باندې عمل ونه شو، بلکې د مدني ریاست څخه خبره کولو والو هغه کم څیزونه چې ستاسو منظور وو، چې کم ستاسو حق جوړېدو هغه یې موچت کړل او نورو خلکو له یې ورکړل او ستاسو منصوبې چې دي نه لاړې نور ځایونو ته لاړل. نو په دې حوالې سره نن د ضیام وارو د شیرپو د خلکو له طرفه مونږ دا سوال کوو، دا تپوس کوو د هغې ممبرانو نه چې دې 4.5 کاله کې ولې د دې علاقې تاسو سره څه حق نه و، د دې خلکو تاسو سره څه حق نه و چې دې خواته تاسو توجه ورنه کړه. اوس چې نن هغوی راځي او تاسو ته مخامخ کېږي او مختلف وعدې به سره بیا کوي، نو زما به تاسو دا درخواست چې تاسو ته تپوس وکړئ چې دا 4.5 کاله چې کوم اختیار تاسو سره و په هغې کې ولې ستاسو تپوس ونه کوو، ولې ستاسو کلو طرف ته یې ونه کتل. عزتمندو، زمونږ دا تحصیل زمونږ دا ضلع که آباده ده نو دا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو او د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د وجې نه آباده ده. که دلته بجلی ده، که دلته سړک دی، که دلته اسپتال دی، که دلته ګیس دی، که دلته کې نور داسې کم سہولتونه دي، هغه ټول د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د وجې نه دلته کړی. زنده‌باد زنده‌باد قومی وطن پارٹی زنده‌باد قومی وطن پارٹی زنده‌باد. اوس به زما تاسو ته دا درخواست چې دې ځل به دا الیکشن داسې ګڼئ چې دا ستاسو خپل الیکشن دی. تاسو ولیدل چې مشر په اسمبلی کې نو زمونږ د علاقې چا تپوس ونه کړو، زمونږ د علاقې مسایل حل نه شو. اوس دا په دې خبرې باندې زما خیال هر یو کس پوهېدی چې مشر په اسمبلی کې ناست دي نو زمونږ ترقي به کېږي، زمونږ دا علاقه به نور آباده کېږي، زمونږ بچو ته به روزګار میلاویږي. په دې حوالې سره پکار چې تاسو اوس راپاسئ، کور په کور کوڅه په کوڅه تاسو وګرځئ. زما به دا درخواست چې نن نه به تاسو جرګې جوړوئ، اول به خپل دې ګاونډ کې ګرځئ، که کم خلک په دې خبرې نه دي پوهې تاسو به ورته مخامخ کېږئ او تاسو به ورته وایئ چې دا د دې وخت دا ضرورت دی، د دې قوم دا ضرورت دی، د دې کلو دا ضرورت دی چې مونږ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو او ډیوه کامیابه کړو نو زمونږ ترقي به کېږي. به مونږ له ضیام وارو شیرپو کې څوک را پیدا کړي چې هغه زمونږ سفارش وکړي چې زمونږ کارونه دغه کړي چې وشي زمونږ کار. اوس په دې 4.5 کاله کې تاسو ولیدل چې ستاسو طرف ته بیخي توجه نه وه، بیا به هغه وخت راولو،
بیا به دا حالات په هغه شانتې جوړو، بیا به دا ماحول هغه شانتې جوړو چې ستاسو په خولې باندې به روډونه جوړېږي، ستاسو په خولې باندې به خلکو ته نوکرۍ ملاوېږي، ستاسو په خولې باندې به د خلکو کارونه به کېږي. دا تقریبا 2-3 ورځې پاتې شوې. دا زمونږ د محنت ورځې دي، زمونږ د ګرځېدو ورځې دي. بیا به 5 کاله مشر موږ لپاره خدمت کوي به او زمونږ مسایل به حل کوي به. نو دې لپاره زما دا تاسو ته درخواست دی چې نن نه به تاسو وځئ، زمونږ دلته کې چې کوم ځوانان ناست دي هغوی ته مې دا درخواست دی، مشرانو ته مې دا درخواست دی چې اول خو تاسو خپل د کشرانو سره کښېنئ، هغوی هم په دې خبرې باندې پوه کړئ او په دغې ورځ باندې به مونږ ښه اتفاق سره مشران به هم راوځي، زمونږ دا ځوانان به هم راوځي او ښه په عزت سره خپل میندې خویندې به هم راولو. دا ووټ چې دی دا به د ډیوې په حق کې استعمالو، دا ډیوه به دلته نه بلو او د دې رڼا چې دا انشاءالله دا به د خیبر پښتونخوا ګوټ ګوټ ته به رسېږي.